الله الرحمن الرحیم د پروګرام بازیره نیوز سره اعظم مظهر حسین ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. مینوالو دا وخت بټخیلې کې موجود یم. راوتیو د مهنګایي حوالې سره د دې خلکو نه رایې اخلو چې یاره تاسو د دې مهنګایي او د دې موجوده حکومت نه مطمئن یې، نو راځئ ګورو د دې مینوالو نه رایې اخلو. نو موږ سره اوسئ، یعنې بازیره نیوز سره اوسئ. ضرور زمانه د پوسو کو چې تاسو د موجوده حکومت نه مطمئن یې که نه یم مطمئن. نو که ذاتي حواله زمانه د پوس کوی نه زه خو مطمئن یم، ځکه چې زموږ مشران لیډران چې کوم اوس په کومه توګه باندې لګیا دي او د دې وطن دپاره هلې ځلې کوي، نو زما په خیال چې دا د اطمینان خبره ده. ځکه چې هغه ورځ مونږ وکته چې د سعودي هغه ولیعهد شیخ راغلو پاکستان ته او د سرمایه کارۍ افتتاح وشوه. مطلب دا دی چې زمونږ هغه معیشت په ټریک باندې دوی ور واچو. نو زما په خیال چې زه خو مطمئن یم، وجه دا ده چې ټوله دنیا نن پاکستان ته نظر دی. مهنګایي که وګورو ډېر په های لیول سره روانه ده. څه وایي چې د مهنګایي حوالې سره؟ اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه دا خبره کوم چې د عمران خان کوم ویژن دی ډېر ښه روان دی. مهنګایي چې دا د دې تیر حکومت د وجې نه مسلې جوړې شوې وې، په دې وجه باندې د مهنګایي حد ته رسېدلې، پیک ته رسېدلې وه. نو د عمران خان چې کوم پالیسۍ روانې کړې دي، نو په دې د کم خزانه چې کم پیسې مسلې جوړ شوې وې، حکومت ته پوه شوې د الله رحم دی، پوره په ملک کې ترقي راغلې، ترقۍ کارونه یې کړي دي او د عمران خان ډېر ښایسته پالیسۍ دي د پی ټي آی والا. او موږ د خپل وزیر اعظم نه ډېر مشکور یو، پوه شوې. او چېرته د وسه پورې په پاکستان کې داسې دغه وزیر اعظم نه دی راغلی چې ملک نه یې دومره ترقي ورکړي. د بهر پالیسۍ هم دغه کړي، بهر ملکونو خلک هم وزیر اعظمان ټول دغه ته پاکستان ته راځي. او پی ټي آی زنده باد. حکومت نه خو چې کوم دی موږ بالکل مطمئن یو. عمران خان چې کوم دی صحیح د ملک خرچ چې کوم دی دغه معاشي توګه باندې ښه ملک برابر روان دی او انشاءالله چې کوم دی نو ملک په دې 15 کالو کې چې کوم دی ښه ترقي وکړي. مهنګایي ډېر زیات هغه بالکل لیمټ یې کراس کړی دی او خاص کر د غریب سړي دپاره نن سبا خپل روزمره ګزران چې کوم دی هغه هم ډېر ګران شوی دی. او خاص کر موږ چې کوم کاروباري خلک یو، موږ چې کوم ریټ باندې نن سیز والو په 10 روپۍ، سبا والله که په 10 روپۍ میلاویږي، لکه په ډیلي بیس باندې نن سبا سیز ګرانېږي. لکه مخکې به چېرته میاشت په سیز ګران شو، 2 میاشت، اوس روزانه هر یو سیز روان دی، هر یو سیز روان دی. زموږ د حکومت ته درخواست دی چې تاسو مهرباني وکړئ، په موږ باندې لږ رحم وکړئ، په دې عوامو باندې که نه لږ دا سرمایهدار راټینګ کړئ. لکه تاسو چې څنګه وعدې دو کړي وي چې به یې موږ به د غریب نه چې کوم دی ټکسونه نه لګو، دا به نه کوو، د هغه نه به رانیسو. نو زموږ دو ته اجازت دی ورور دا دې مړه کړي، پانسي دي کړي، سمندر ته دې واچوي. خو لکه مهرباني وکړئ په موږ باندې دا ټکسونه او دا څیزونه کم کړي چې د مهنګایي کمه شي او زموږ دا ژوند لږ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د ورور زمانه یو تپوس وکړی د موجوده حکومت نه ته مطمئن که دا حکومت د سیکولر حکومتونو نه خو هېڅوک مطمئن نشي کېدی. سیکولر حکومتونه چې پرې زنګ پرې ملک باندې څومره تېر شوي دي یا روان دي، نو دا د ملک د مفادو لپاره نه دي. اسلامي پاکستان، خوشحال پاکستان، دا یو زبردسته ناره ده. او زنګ دا ملک چې دی دا د لا اله الا الله په اواز باندې کولاو شوی دی، آزاد شوی دی، چې د دې قانون به د لا اله الا الله د سورې لاندې. نو زنګ ملک د لا اله الا الله د پاره آزاد شوی دی. او زمونږ پکې حکومت د بدقسمتۍ نه زمونږ سیکولر حکومتونه، نو که دا سیکولر حکومتونه د هر چا راځي د دې نه مطمئن نه یو. انشاءالله چې په دې باندې کله د اسلامي ریاست او حقیقتي ریاست مدینه جوړ شو، انشاءالله دا په ټوله دنیا باندې راځي. چې هغوی یوه ښکلې خبره کوي چې یاره تاسو 2-3 کاله دا مهنګایي برداشت کوئ، دا تکلیف برداشت کوئ، د هغې نه پس به په خپله بیا د دې سره عادت شو. مونږ لکه ښه کېدل پکې نشته، ځکه چې کومې پالیسۍ روانې کړلې ټولې خلاف دي، د پاکستان خلاف دي، د دې عوام خلاف دي. نو بیا به ورسره مونږ په خپله باندې عادت شو، لکه ښه کېدل نشته، عادت